अस्सलाम वालेकुम। पगलो नचाओगे क्या? घुंघरू भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम په خیر اغله ستړي مشه زمینا شمس ټول لیدونکو ته وایم ستړي مشه خیر اغلاس په دې تمه په دې یقین چې ټول به روغ جوړ وي او الله نه همیشه هر ځای کې موږ بس همدغه یو سوال کو یو دعا کو په منځونو کې هم په تهجد کې هم چې الله ته په ملک باندې رحم وکړي او یا الله ته موږ نه رضا شي ځکه چې وکړه الله تعالی خپه شي د خپل امت نه نو هغه بیا همدغه شانتې آفات راځي دغه شانتې حالات راځي نو دا چې کله زلزلې راځي کله قدرتي آفات دغه زل طوفانونه راځي سیلابونه راځي ځای په ځای نو د دې مطلب همیشه مشران همدغه وایي چې الله تعالی زموږ نه ناراضه دی نو الله تعالی دې موږ نه رضا شي ځکه چې ځینې زموږ اعمال په حیثیت مسلمان زموږ اعمال هغه شان نه دي پاتې شوي کوم چې د مسلمان اعمال پکار دي او اکثر به موږ د خپل مشرانو اورېدل چې د ملک یا د دنیا آباد هم ده نو د ډېرو بزرګانو او د ډېرو هغه وایي که نه الله ته د نږدې خلکو د وجه د دې ماشومانو ګلونو ماشومانو په وجه باندې آباده ده او هغې کسانو چې اعمال درست دي نو الله دې زموږ اعمال صحیح کړي او الله دې موږ نه رضا شي او الله دې په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي او چې کوم کورونو کې حادثې شوي دي د هغې جاني نقصان چې کم شوي دي الله دې هغې له صبر ورکړي او هغه جاني نقصانات چې دي هغه هېڅ د هغې ریکوري نه کېږي بس الله دې هغې له بخشش ورکړي افغانستان چې پاکستان افغانستان دا داسې ملکونه دي چې دا ورور او خور یادېږي زړه او جسم یادېږي او چې هلته خفګاني تکلیفي نو پاکستان کې درد او چې پاکستان کې درد او تکلیفي نو په افغانستان کې نو موږ باندې سیلاب او په هغې باندې زلزله چونکې پوره ګیر چاپېره وه خو افغانستان کې زیات نقصان داسې او څو نور ملکونو کې نقصان ورکړ خو به حیثیت مسلمان مونږ چونکې سمپتي بارډر ټچ دی زمونږ د افغانستان سره زیاته ده نو الله دې د هغې شهیدانو له هم چې دی اعلی درجې نصیب کړي او الله دې دلته هم چې کوم بیا وي بنیر کې بیا سیلاب راغلی دی نو الله دې رحم وکړي ولې چې ګیر چاپېره دا سیلابي صورتحال را روان دی ما سره د ځان هم غم شي روز سره اوس یو خبره به ډسکس کوم قابله ته ویلکم کو السلام علیکم السلام کیسی ہے جانی ریڈ اینڈ وائٹ یس نور مخکې نه دا به یو رغه و ریډ اینڈ وائٹ سیرګټ برانډ زه درته وایم برانډ خو تا لکه پوره لکه خبره پوره شجره دی ورپسې دې له به یو داسې ښایسته کمرشل و داسې پاڼې به راغورځي داسې په اسونو باندې به ډانسونه کول او داسې نه مړې هغه اوبو کې به و اسونه به ګډېدل نه مړې یہ کور ته نه بہت خوبصورت کمرشل تھا اور بیا هغې باندې ریڈ اینڈ وائٹ اور بیا بس اللہ نے لیکلي و بچوں کی پروسیډور کې او بچوں کے سامنے هغه څه شي احتیاطي مضر صحت همدغه شیزونه به ورکولو سره بټ انیویز روز سره ما خبره ډسکس کوله روز سره هغه روز کیمرو کې قتل چې کو نهر راډکېږي نو زما مشکلونه بس اصل کې کینال روډ دی که نه نو چې کله هغه ورځ باران نو دونه سخت ټینشن کې ما ټیک ده تکلیف ته شیزونه بیا هم راځي جاني نقصان چې هغه بیا نه راځي خو هلته غم هم را سره ومه زما خو هسې جم ټول بیسمنټ دی او ورسره کینال دی نهر دی نو ما به بار کیمرې به کولو کې او هغې کې به مې کتل چې نهر خو نه دی راډک شوی نو ټول راپورې خان دلته ډک شوي وي ته به څه وکړې د هغې زمونږ دا و چې هلته چې کله د احت آباد هغه نهرونه هر څه ډک راډک شي نو ما چې چلو سامان خو موږ ټول بره راوخیجو لکه بره فلور ته به یې راوخیجو بٹ ما سره غم د خپل گاډي وکړه مې زما گاډي غریب بس کېږي مې یاره مې حالات کو خراب زه به کرین ته کال وکړم چې پلیز راشه زما دا گاډي بر په ټیرس یې راته کېږدي چلو جی راځو ایکسرسایز شروع کوو جی خپل ایکسرسایز ته راځو ځکه چې خبرې خو زمونږ د خالي خو داسې کومه جوړوي چې اختر دی نه هغه میوزیک ولګېدو هغې ویل چې هغه به وکړمه شاډوله به نو راځئ چې د روز خان وارم اپ سیګمنټ چې کوم دی چې هغې کې دا روز ښایسته ښایسته ایکسرسایز تاسو ته ښایي چې تاسو چې دی نو ځان کمزورې کړئ که څه ناسې طریقه موږ تاسو پسې راغوښتې ده 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 زما هغه موبایل صحیح و یار 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10
زه خو مې کېږي چې پوره یو 15 منټ وارم اپ وکړم خو بیا ټایم شارټ دی او نن واقعي چې ټایم لږ شان دی شارټ دی ځکه چې نن زموږ ډېر سپیشل میلمانه دي او هغوی سره به مونږ خبرې کوو. اچھا جی اوس راځو جی ویټس ته همیشه ما تاسو ته ویلي دي او یو ځل به بیا وایم ځکه چې کوم نوی کتونکي دي زما خویندې دي هغوی ته به دا خبره معلوم نه وي که تاسو سره کور کې ویټس نشته تاسو اوبو بوتلې چې دي ښه په ارام هغه راډکې کوئ او تاسو استعمالولی شئ. ګورئ دا 2 kg ویټ دی او چې تاسو 1.5 لیټر بوتل چې دی اوبو نه ډک کوئ هغه ستاسو 2 kg کار چې دی هغه ښکلې طریقې سره کولی شي. اچھا جی د دې ځای چې څونه فیټس دي او د دې نه بالکل شاته دا چې د کم فیټس دي دې دپاره به نن لږ شانتې کار کوو. تاسو به بالکل دغه شانتې ودرېږئ. د چا چې د کونډو تکلیف دی هغه به سټریټ ودرېږي. د چا چې د کونډو تکلیف نشته هغوی د خیر دی ښه په ارام لږ شانتې بینډ کړي لیګس. ټیک شو جي دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. ٹھیک شو جی دا چې کله تاسو به کوئ نو آیډیا به تاسو ته خپله وشي چې ستاسو فل چې کوم دا فرنټ چیسټ ایریا ده او ستاسو چې کوم دلته بیک ایریا ده اکثر فیمیل چې وي د هغې دلته دا چې کوم دا سایډ دی بیک دا اکثر تاسو ګورئ دلته فیټس هم ډېر زیات دي چربي چې څه ته موږ وایو او دا چې دی د دې سکن چې دی هغه هم سیګي شوي داسې ځوړند شوي سکن هم هغې دپاره ټایټ کولو دپاره چې دی فیټ چې دی هغه میلټ کولو دپاره او سکن ټایټ کولو دپاره چې دی ویټ چې دی هغه زبردست کردار ادا کوي. او بل دا چې سټرینګ ټریننګ چې دی هغه نن سبا چې دی تاسو وګورئ نو کارډیو چې دی هغه تاسو هفته کې 2 ډیز صرف کوئ او نور ډیز چې دي کم څلور ډیز چې پاتې کېږي یا 3 ډیز پاتې کېږي هغه به تاسو ټول فکس چې دی خپل سټرینګ ټریننګ ته ورکوئ. ٹھیک ہے جی اچھا اوس به راځو چې اول مونږ دغه ایکسرسایز وکړو. اوس به راځو 1 لکه فل باډي ایکسرسایز زمونږ نن جی نه جانی اپر باډي. اچھا اپر باډي استعمالي کی خو obviously دا دی لیګ هم استعمالي کی لګیا دی بیک هم دی خو لکه ټارګټ چې دی زمونږ لاسونه او فرنٹ او بیک فیټس دی لکه زمونږ چې بره باډي 7 او جی 8 ځکه اکثر د خلکو دا سایډونه هم بره باډي شکایت ډېر زیات وي. 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. ٹھیک شو جی دا تاسو وکتل نو دا بیا ستاسو چې کوم دی ځای دلته ټرایسپ لږ لږ شانتې ورسره ټچ شو او نور چې ستاسو چې کوم انډر آرمز چې څونه دلته فیټس دي هغه ورسره چې دي انکلوډډ وو. ټیک شو جی اچھا بیا به چې دی اوس بالکل سټریټ ودرېږو دغه شان دی او تاسو باید خپل دا چې کوم شولډرز دي تاسو سایډ نه کتی شئ. شولډر چې دی دې سره به تاسو دا خپل دا ویټ یا باټل چې دی دا ټچ کوئ او بالکل سټریټ به راولی دغه شان دی او بیا به هلکا شان دی داسې لفټ کوئ. بیا به لږ شان دی داسې راولی بیا به بالکل سټریټ داسې راولی بیا به هلکا شان دی بهر سایډ ته لفټ کوئ. ټیک شو جی دا ستاسو مټې وتلي هغې بالکل د هغې دپاره هم دی او خاص کر کمینه وګورئ لکه اوس دا چې دی دا ټرایسپ دپاره دی همدغه دا چې تا کوم وویلې دا ایریا چې د دې دپاره او دا چې کوم زه لږ شان دی لاس داسې کما دا ستا فل دا انر چې کوم ایریا چې هغه داسې ځوړند دی هغې دپاره وي جیلی جیلی شان دی لکه سکن جوړ شي که نه. اوبیسلی پریګننسیز وي نور ستاسو هارمونل چې کوم ایشوز دي هغې سره چې دی سکن باډي کې چې دی ایکسټرا واټر چې وي هغې سره ایکسټرا واټر دپاره تاسو همیشه چې دی کافیز کوئ بلیک کافي چې ده هغه ډېره بیسټ ده. بټ تاسو اول دا وګورئ چې هغه تاسو ته لکه هغه سوټ کوي او که نه کوي. بعض خلک چې دي هغې ته ایکني راوځي او بعض خلک چې دي هغې ته سټمک پرابلم سټارټ شي چرسي کافي خو بیا هم که نه کتل که اچھا بالکل هغه د هغه خاص کس څه شو ته ماله کافي راوړی خاص کس اچھا او تاسو دا هم وګورئ چې بالکل سحر یو دم چې راپاسې بیا په هغه ټایم به کافي نه څکئ ځکه چې هغې کې کیفین وي سچ چکراتا ہے کیفین چې دی هغه بالکل ستاسو سټارټ ډیز کې دی لکه چې نیو ورځ سټارټ شي او سحر یې هغې کې هغې تاسو لپاره ښه نه وي. ټیک شو جي لږ شانتې خپل څه کار روزګار چې څه بي وکئ یا ورکاوټ نه چې دی کم از کم تاسو یو 5-6 منټ مخکې اوس کوئ لکه پري ورکاوټ کې هغه تاسو لپاره بیا ډېر زیات بیسټ
لکه تاسو ته بیا کار هغه کولی Benefits شي درکوي. اچھا جی جی اوس چې دی اوس بیا هم بالکل. سیم او جی. د بره بوډي د نه بالکل upper په body. دې شرټ کې موټو پهلوان جوړ کړی دی ما خیر د مړی دا موٹو لگتا پتلو ڈیزائن جوڑ کر اصل کے کہنے جیکٹ کا ہے کہ تو اے والا لوز والا شرٹ پا کے تو میں نے اتنے اب خریدے ہوئے ہیں تو پہنو تو صحیح نا موٹو لگو کہ پتلو لگو جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں خیر جانتی ہوں تجھے اصل کی کلاو دی کا لتا کو میں مکانا خیر کیا خیر بس لگ سوڑی رہی ہے ہاں سب کے پپو پپو لگ رہی ہے لیکن چاہا بیگی بیگی دیکھا نا ناغا بیگی خانے بیگی سے بتاتا دا گفٹ کم خواہ 1 او وقت د مخ کې نو تو گفت کا کې بھی نہیں رہتے وہ کہتے ادھر 3 خواہ ہاں 4 ما تا پتا دا چوم دا دے 5 6 7 8 9 9 and 10 ٹھیک شو جی دا ستاسو فول چې دا فرنٹ دی د پاره رالو او کم چې شولډر دی د پاره ځکه چې تاسو خیال کړي شولډر هم چې دی د دې هم رول ځکه چې دام ډیر یو خستا ستاسو کار کولو والا مسل دی نو د پاره هم تاسو چې دی دغه ورک اوټس کوي ډیر بهترین دی لکه دا چخته مکه دی کې رغه راغی نو بس سړی لا بس بیا یې سم نشته بیا کار خراب بیا دی ناست اچھا جی بیا بالکل سټریټ ودرېږئ دغه هم ستاسو دا چیسٹ لپاره یو ورک اوټ دی 1 2 مزه مزه په کوي دانی چې تاسو سپیډ رااله او ځاله شاته نملا پټه واړه ویرا واړه 7 8 9 and 10 اصل کې دا ورځې چې دي کنه مینا دا پشکال دا ساون دا اسو مونسون دې کې چې دی دا مونسون دا ټول دا کم موسم چې دی کنه جی دې کې پټې چې دي دا مسل چې دي هغه زر زر لکه کرامس پټه اډو کې هم دردونه کوي دردونه خو کوي پټې اوړې لیکيږي زر زر لکه کرامس پکې زر زر راځي نو تاسو میګنیشیم استعمال چې دی هغه ډیلی کوي هر شپه تاسو میګنیشیم یو ټیبلټ چې دی هغه خورئ او کچاته لکه دا وی چې مطلب ډیلی نشي نو الټرنیټ ډیز کې یو شپه خورئ بل شپه مه خورئ خو میګنیشیم استعمال چې دی هغه شروع کړئ وایټامین ډي چې دا که د چا پرابلم دی نو هغه خو د خپل کورسز چې دی څنګه ډاکټر وایي کوئ د چا نم دی هغه چې دی هر شپږ میاشتې یا څلور میاشتې پس دی یو کورس د یوې میاشتې دی هغه ویټامین ډي کورس ویټامین ډي کورس وکړي ځکه هغه سره بون مضبوطیږي بون مضبوطیږي او نن سبا هیڅ پته نه لګي چې کله دا ایشو سٹارټ شي داسې وایي کنه ویټامین سبا پته نه لګي پته نه لګي کنه خو نو زه خو یو هاف سلیباټری اونلی 2 منټ کنه زه سلیباټری والا خو نه یم دا نه مو سره چې څومره نالج دی والله دومره لیبورټري ولا زره نه قسم دی بس نو ټول ورځم دغه وایي اچھا او بل چې دی ډایټ کې چې دی ما بیا هغه وکتل چې ډیر خلک چې دی ډایټ کې زر چکن راوالي چیرې دا خو بس په ډایټ کې راشي نو تاسو ته دا اندازه پکار ده چې چکن چې دی هغه په ډایټ کې نه راځي چکن چې دی هغه سټیروئډ دی ځکه چې هغه د شپې دونه شانتي یو چوچا وي چې سهار راپاسې هغې نه بیا نوم مې اغستو خو نه علمه هغې نه بیا او هغې نه خانې جوړوي حیثیت کې خانیه هر ځای کې تو راتو شي او تا ته راته ګوره دونه غټ ټاپک دی اچھا نو هغه چې دی تاسو وګورئ نو څونه نقصان دی ستاسو هارمونز دپاره خاص کر فیمیل دپاره خاص کر د هغې کنسیف کولو دپاره ایگزیکټلی او فیمیل چې دی نو د جون هغه سهاره چې د هغې وي نو کنسیف کول وي د هغې فیوچر چې جوړیږي د ماشومانو نه جوړیږي نو هغې دپاره بهتره چې هغې دغه شی نه نه خوري ایوایډ کوي سپیشلی فارمې چرګ کورنۍ دي خوري اینډ اوس په روز خان لاړې شي سوړه سوټ پاکې آ جانی او موږ سره دی په پولیو باندې به خبرې کوو چې پولیو نه بچاو څنګه کیدی شي د پولیو ویکسین ولې ضروري دي او د هغې باندې موږ سره یو ایکسپرټ په موږ سره ناست دی باندې به خبرې اترې کوو دمه والے پس د هغې بیا راځو ویلکم لیدونکو یو ځل بیا ته وایم هرکلی جی او څنګه چې تاسو ته پته موږ ویلو چې په پولیو باندې به خبرې اترې کېږي د پولیو دومره موږ وایو چې یاره کنټرول حاصلو موږ وایو چې په ایشیانز کې صرف چې د پاکستان او بنګلادیش او کابل کې دا شی نه پاتې شو آیا دا ختمیږي ولې نه د هغې خاتمه به موږ څنګه کوو په کومې طریقو باندې به کوو خو بدنصیبۍ سره حالات هم بیا داسې جوړ شي چې ختمېدل چې دي هغه په هغه ځای باندې ډیلی شي پاتې شي په دې باندې موږ خبرې اترې کوو جی موږ سره دی ضیاء الرحمن صاحب موږ سره دی جی چې پولیو پاکستان ترجمان دی موږ سره او ایجوکیشن ورکوي د پولیو په باره کې اویرنس ورکوي پورا هغه وایي که نه پورا پاکستان ناٹ اونلی ان ون KP اور خیبر پختونخوا یا پنجاب پورا پاکستان له دغې یو فراهم کوي انفارمیشن فراهم کوي اول خو تاسو ویلکم کوو جی په خیر راغلی بیا به موږ راشو سر چې پولیو ناعلاج خو ده ټیک شو د هغې ویکسینیشن فری ملاویږي
बट फ्री चीज की कोई कदर नहीं होती. हो पोलियो چې دی اول به موږ نن سبا صورتحال باندې راشو چې کوم سچویشن نن سبا دا سیلاب سره یو ځای بل ځای جوړ شوی دی. عموما که موږ ګورو د کلو سایډ نه هم دا شکایت زیات راځي چې خلک وایي چې ماشومان له پولیو مو ورکوئ او عجیبه عجیبه هغې هغه سټیګماز لګېدلي دي. خو اوس که وګورئ نو سیلاب راغلی دی نو سیلاب سره مختلف بیماری ډیزیز ګټرې یو شی بل شی. زما په خیال دا وایرس چې دی دا خو به نور هم خوشحالي دا به نور هم چې دی سپریډ کیږي. بالکل تاسو ډېر ښه یو انټروډکشن وکړو او چې سیلاب کله راځي نو د واټر بورن ډیزیز چې کوم د اوبو نه او د سیوریج لاینز نه دا ډیزیزز رسي د بیمارۍ نه پیلوي ملیریا شله د نورې بیمارۍ شله او سپیشلی او د ډینګي او پولیو نو دا دو پیلویدنې ډېره خطره وي. نو پولیو چونکې د یو ټاپک د نن والا پولیو هر طرف ته د سیوریج لاینز کې پیلويږي نو چې کله سیلاب راشي د اوبو پیلاو شي او هر سمات شي نو هغه وایرس چې دی تقریبا چې کوم علاقې کې نوي آلته ته ورسي که نه د دې لپاره ډېر ضروري وي چې هر بچي چې کوم 5 سال نه کم عمر ول دی هغه ته پولیو ویکسین ملاوي نو هغه قوت مدافعت چې هغه امیونټي هغه لیول وي چې هغه د بیماری مقابله کوي شي. پولیو تاسو ته پته دی یو پریونټیبل ډیزیز دی چې که تاسو د پیرنټس خپل بچي 5 ایئرز نه کم ایج والا ویکسینیټ کی ټایملی نو هغه ته بیماری نه کیږي. خو اکثر چې کوم کیسز راځي پاکستان کې هغه بچي وي چې چا مور پلار هغه یا پټ کړي وي چې کله پولیو ورکز راشي نو هغه کور کې هغه کی او ورته وایي چې نشته دی مو کره بچي کنه نو دغسې کې چې کله وایرس به هغه بچي ته ځان رسوي او هغه بچی عمر بر دپاره معذور شي که نه نو دې دپاره حکومت پاکستان هر 2 میاشتو کې یو کیمپین شروع کوي او نن سبا یو کیمپین کے پی کې روان دی اور ساؤتھ کے پی جنوبی اضلاع کې 15 ستمبر نه شروع کیږي بقی نیشنل لیول باندې 1 ستمبر نه شروع شوی اور دیکھیے 2 کروڑ 80 لاکھ بچی دي چې دو ته پولیو قطرې ورکول کیږي او دا ډېر ضروري وي هر کیمپین کې چې پکار دی چې مور پلار د پیرنټس چې دی خپل بچي ویکسینیټ کړي. اف ان کیس کو دغه کور ته رانی شي مشي نو پکای چې دی هغه نږدې چې کم زین دی هاسپټلز دی کلینکس دی یا کیمپس دی ال خپل ماشومان بوزي. ها دا ډېر ضروری انفارمیشن دی. اکثر خلک وایي چې صرف پولیو قطرې ولې ورکوي حکومت بکی بچا ولا صحت ولا خیال ولې نه ساتي نو دا حفاظتي ټیکه جات ولا چې کوم کورسز دي د بچي پیدایشي 15 منثس یا 15 میاشتو پرې چې کوم د ابتدایي ټیکې ورته لاګي هغه 12 قسم بیماریاں دي هغه کې ټایفاید دا خسره دا تپه د کافي بیماریاں دي چې هغه ټایملی ویکسینیشن وشي بچي ولن هغه نه بچ کېدای شي اور دا د کې پولیو شامل دي. پولیو دا راته وایي چې څنګه موږ وایي ماشومان له پولیو د 15 کال عمر پورې پولیو قطرې یا ویکسینیشن چې یا ویکسین چې راغلی هغه ضروری دی. دغه د پولیو ویکسین چې دی وایرس چې دی دا دغه ماشومان د دې نه محفوظ ساتلی شي یا چې موږ ورکو ماشوم لکه څنګه تاسو چې ماشوم پیدا شو ولا قطرې ورکي نو د هغه ایج نه واخله تر د 15 کالو پورې چې موږ دا قطرې ورکو نو دا ګارانټي ده چې زموږ ماشوم به محفوظ وي دی سره دا 100% ګارانټي ده. پاکستان کې چې د کال لکه اوس 24 کیسز راغلي اور انفارچونیټلی خیبر پختونخوا کې 16 کیسز دي نو هغه علاقو کې دي چې چرته پولیو کیمپین نه ده شوی یا مهم کې څه رکاوټونه خاص کر جنوبي اضلاع چې کوم دي بنو ټانګ ډي آی خان وزیرستان سایډ ته هلته نه کافي کیسز راځي ځکه چې هلته کې بچاو ته پولیو ویکسین نه ملو شوي اور هلته کې مقامي رکاوټونه دي ایشوز دي هلته او پیرنټس چې دا د مور پلار چې کوم دي هغه خپل بچاو ته اگر پولیو قطرې نه دي ورکړي هلته کې د کال 16 کیسز راغلي دي. باقي پاکستان کې چې لکه سندھ کوم علاقې دي چرته بچي ویکسینیشن نه پاتې شوي وو هلته کې دا بیماري کېږي لکه د بچو کې وایرس راځي نو دا د حساب سره پاکستان هغه علاقې خاص کر پنجاب اور باقی دا ایون کے پی کے ایبٹ آباد ہری پور د علاقوں کې پیرنټس خپل بچو ته قطرې په ټایم ورکوي پولیو نو هغو کې دا کیسز نه راځي. اچھا د پولیو چې کوم هغه وایي که نه ابتدایي هغه اثرات وي یا هغه موږ ته یا مور پلار فیل کې چېرې زما ماشوم ته پولیو وشوه یا پولیو کېدو واله هغه علامات څه وي؟
هغه شروع کې علامات دا وي چې بچی ته ډېر لکه هغه ټمپریچر شي کافي زیات، هغه بدن کې درد شروع شي، جوړونو درد، هغې نه بعد هغه سر درد کافي زیات شي، دا چې کوم د مسلز دي د کې لکه سټرین او درد شروع شي، هغې نه بعد کافي هغه لکه وومیټس وغیره دغسې هغه کې علامات کې راشي او بیا ایونچولی هغه کې څه پیرالیسس هغه شي یا لاس خوا کې چېرته پیرالیسس نمودار شي نو دا اثرات شروع نه. اچھا دغه خو تاسو وی کنه چې دغه اثرات وي چې دغه اثرات ماشوم کې ظاهر شي، دغه ابتدایي چې کوم عمل دی په ماشوم کې ظاهر دغه ټایم کې مور او پلار له ټولو نه اول څه ورکول پکار دي یا څه کول پکار دي؟ آیا ډایرکټ هاسپټل ته بوتل پکار د پولیو قطرې ورکول پکار دي؟ نو آیا قطرې کو ورکړي نو بچ کیدی شي ماشوم د دغه جټکې نه یا دغه پولیو بیماری نه؟ 5 سال پرې چې کوم بچی دی هغه ډېر سنسټیو وي. اکثر مور پلار بچو ته نارمل چې کوم میډیسنز دی اور کی اور شروع ولا ریزو کې هسپتال ته نه وي. اکثر مو کې پی کې مودا ټرند ګورو دیاتونو کې چې حکیمانو ته لاړ شي یا چرته تعویذو کی یا بل نو به کله بچی ولا حالات ډېر خراب شي نو هغې نه بعد هغه هسپتال ته ځي. نو موږ خو دا ریکمنډ کوو چې بچو صحت ډېر امپورټنټ دی چې څرنګه هغو کې مور پلار وګوري څه ټمپریچر دی څه تبه دی دے آر فیلنګ ایل یا سیک نو آپ پکار دی چې فوراً هسپتال ته ورسوي که نه. او پولیو بیماری مو نیشنلی دا کیمپینز چلو چې پولیو کې دا ایشو دی چې پولیو از پریونټیبل بٹ یو ځل چې بچی ته پولیو شي هغه عمر بر دپاره معذور کېږي نو هغې نه بعد سے علاج نه وي. مور پلار سره پیرنټ سره دا یو اپرچونټي وي چې حکومت پاکستان ډور ټو ډور کیمپینز کوي یو کور ته راځي نوک کوي پولیو ورکرز نو پکار دی چې مور پلار خپل بچی ویکسینیټ کی اور دې کې مو پښتنه ډېر پاتې راځو هر دفعه اور د وجې نه د افغانستان کې د پښتنو کوم علاقې دي یا پاکستان کې دي د کې پولیو وایرس ډېر دی. ایون افغانستان کې چې کوم شمالي علاقې دي چرته د پښتنو نه علاوه علاقې دي هلته کې هغوی ویکسینیشن کوي هلته کیسز نه راځي. نو دا یو لحاظ سره مو ایز ا نیشن ایز ا قوم مو دا هغه کون دی چې مو خپل بچي په ټایملی ویکسینیټ کو او هغه به دا بیماری ختمېږي. اچھا جی بیا یو بله خبره روز تاسو هم کتلي زموږ اکثر بلکې تاسو سټارټ خبرو کې موکړه چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه فرسٹ ویکسین له چې کله هغه بوزي هغه ټیکه چې ورته لګوي دغه ټایم کې د ماشوم له د پولیو قطرې ورکړي. آیا دغه ټایم کې د له قطرې ورکول ولې دومره ضروري وي؟ ماشوم د 5 سال پرې ماشوم والا امیونټي ډېره زیاته کموي قوت مدافعت دا به تاسو ته پته وي چې هر ایج والا کس لکه آیدر 40 years 30 years 60 years هغه پولیو وایرس کیری کوي شي. نو دغه وجه ده چې کله پاکستان نه حجین یا عمرې دپاره موضوع نو مو سعودیه والا ایرپورټس باندې قطرې خامخا اخلو یا پاکستان کې چې کوم مراکز دي دلته نه پولیو قطرې اچو او مو ته یو سرټیفیکیټ ملويږي. وجه دا ده چې هر عمر والا کس تا کیری کوي شي. خو د والا چې کوم شکار کیږي چې کوم غادي 5 سال نه کم بچی دي ها نو وړه دي کنه هغه باندې زر حمله کیږي هغه باندې حمله زر کیږي هغه قوت مدافعت کم وي. هر بیماری حساب سره انسان والا چې کوم باډي دا بدن دا قوت مدافعت کوي یو امیون سیستم کریټ کوي نو وړو بچي او مشومان والا ډیر کم وي هغه حساب سره نو ډیر چانسز دا وي چې هغه پیرالیسس شکار شي د معذوري شکار شي. نو دا د لپاره ضروری وي چې هغه ته فورن د انجیکشنز او د ویکسینز ملا شي چې حکیمونو ته د تعویذګرو ته د نه ګرځي ډاکټر. اچھا ډاکټر صاحب تاسو نو دا تاسو کولو چې دا پولیو قطرې چې دی دا کلو نه باوجود هم د پولیو چې دی اگر راتلی شي داسې ټریګر کېدی شي یا نه داسې څه نشي کېدی؟ ډیر کم کیسز کې وي مو اکثر کیسز چې کله راځي لکه اوس د کال 24 کیسز راغلي هغه له ډیټیل انویسټیګیشنز کېږي نیشنل لیول باندې ریجنل ریفرنس لیب دی هغه سیمپلز ټیسټ کوي هر څه کنه نو بچو ولا کافي ډیټیل انویسټیګیشن وي او هغه فیملی ولا انټرویوز اخیستل کېږي چې دا بچی ته څو ځل قطرې ملاو دي اور انفارچونیټلی هر دفعه چې کله کیس راشي نو مور پلار د یو ندامت یو شرم یو غ اظهار کوي چې مو دا بچی ته قطرې نه ورکړي
نو بیا هغو ته احساس کیږي هغه به موږ سره د کیمپینز کې خپل میسیجز ریکارډ کوي باقي پیرنټس لپاره هغه لپاره هو ډېر لیټ شوی وي هغه ځکه چې هغه بچی خو معذور وي که نه اور دا وی دین علاوه دا د چې پولیو وایرس چې کله انوایرمنٹ کې وي اور بچی ته کترې ملاو وي ایون که پولیو وایرس اٹیک وکړي نو بچی کم از کم معذور کیږي نه هغه ته لک ټمپریچر هغه وشي خو هغې نه بعد لکه دا سټارټینګ سروایو کوي شي صرف دا ټمپریچر وغیرہ کی خبره ختم شي اټ لیست هغه د ټول عمر د پاره هغه خبره معذور ختم شي کیږي. اچھا بل یو پوینټ راځي چې دلته موږ همیشه لیمټ هدي چې جست اونلی 5 ایئرز پورې ټیک شو ماشوم ته لکه د پولیو کترې یا ویکسینیشن ته د 15 کالو د عمر پورې ولې ضروری دي هغه دا وجه دی چې مخکې وروسته دا کیس ولې نشي کېدی دا ایمیون سسٹم ډیپینډنٹ وي نو 5 سال پرې ایمیون سسٹم ډېر کمزوری وي بچی والا اور هغه کافي هغه حساب سره ولا ډایټ هغه سنوي خوراک هغه سنوي هغه آس پاس کې صفائی کا حالات خنوي او سپیشلی بچی تاسو ګوري غلی مالې کې ډېر ایکسپوز وي نو دا انوایرمنٹ تا اور پولیو انوایرمنٹ کې ډېر تیزی سره پیلويږي دا نالینو کې دا ګټر دا اوپن ګټرز چې وي دوی ته ډېر ایکسپوز وي بال لاړ شي لکه اوس یو بال سره کرکټ کوي یا بال سره لوبې کوي هغه ته لاړ شي د نلۍ ته نو هغې سره بال چې راوالي نو وایرس هغه یو بل ته بیا ټرانسفر کیږي نو د 5 سال پرې بچی دی او ایمیون سیستم ډېر ویک وي او دینه بره چې دی هغه پولیو شکار کیدای شي کدو کا کیسز راځي دنیا کې خو ډېر کم وي هغه د ریئر کیسز نه وي خبل دی کې یو خبره راځي چې آیا پولیو کترې یا د مهم چې لکه هر 2 میاشتې پس دا کمپین شروع کیږي نو په هر د 15 کال عمر ماشوم پورې موږ خبرو کې په هر کمپین کې کترې ورکول ولې ضروری دي اف ان کیس مس شو سوجنه مس شو وینا یا پټې کړل یا وټ ایور چرسو شو نو د هر یو کمپین کې کترې ورکول ولې ضروری دي یو خدا وجه دی چې حکومت پاکستان کوشش کوي چې پولیو کترې هر بچی ته وراسي اوس د ټایم کې پاکستان کې 98-99% پیرنټس مور پلار چې دی هغه خپل بچی ویکسینیټ کوي خو 2% یا 1% چې کوم مس کیږي هغه د سرکولیشن د کوم د انوایرمنٹ کې پولیو وایرس کنټینیوټي وی ټرانسمیشن وی هغه جاری ساتي هغه د وجنه پاکستان اور افغانستان دوا ملکونه پته شوی چرته نه پولیو ختمیدن ده او که دو ملکونه نه ختم شي نو دا مهمات به ختم شي دا بار بار به ختم شي او پورا دنیا نه به دا بیماری همیشه د لپاره ختم شي نو د لپاره ضروری ده چې هر ځل چې کله حکومت پاکستان کمپین شروع کوي او دا دغه څه نه دی چې بس یو एकदम سره یو فیصله وشي چې یاره د کمپین دی او دا پورا ملک کې کوم دی بلکې دوله باقاعده انالیسس کیږي چې پاکستان کې 127 سایټس دي د نلې دی لکه فرض کړه پنډۍ مثال در کم یو ناله لې چې ډیره مشهور ده آلته سامپل واخستل شي لیب کې چیک کی چې د اوبو کې د غرضی وایرس شته د جرم شته د وینو به اغه لکه کې ا کمپین کیږي اوس د ټایم کې 99 چې کوم ډیسټرکټس دي پاکستان کې صرف مغو کې کمپین کیږي ډیسټرکټس خو زیات دي پاکستان کې 150 پلس دي خو صرف 99 کې کیږي چرته وایرس سرکولیشن دا موږ اوس پته لګیدا چې د دې طریقه کار څنګه ده کنه اچھا ډاکټر صاحب دا بل کوېسچن چې دی ما اوس دا ډیر زیات یو سنسټیو او ډیر ضروری کوېسچن دی چې کوم د خلکو په ذهن کې دی آیا دا پولیو کترې چې دی دا چې کله مور پلار یا تاسو چې راځي تاسو ورکوي نو دې کې الګ کې جینې کې د جنډر چینجینګ څه هغه وی لکه صدا سے مسله خونی اچھا دا سے د دې جواب ضیاء الرحمن صاحب د بریک نه پس یو ورکوټ شان د دماغ لو او د مینه پس واپس راځو ویلکم ګران لیدونکو یو ځل بیا ته وایو هرکلی جی ستړي مشي او پولیو باندې خبرې اترې کیږي خو د پولیو نه علاوه هم چې دی زمونږ په عام لایف کې زمونږ چې کوم مونږ خورو سکو د هغې ښه خوراک او ښه خوراک له ښه خوراک ورکول هم ډېر زیات ضروري دي فصل له ښه خوراک ورکول د ستاسو چې دی نو فروټس له ښه خوراک ورکول دا هم ډېر زیات ضروري دي او موږ به کمرشلې کتې سونه یوریا موږ به کتل او موږ به ډېر خوشحالي موږ به سره هغه سانګز د هغې جنګل سانګز موږ هم ورسره وي نو آیا اوس هغې کې یو نوي شی نه پلس شوي دي هغه نیم آیل یا آیرن چې دی هغه سره پلس شوي دي نو زه یم چې په هغې باندې به خبرې اترې کوو موږ سره د هغې سپیشلایزیشن دی موږ سره په هغې کې به خبرې اترې کوو همت الله صاحب ته ویلکم کوو په خیر راغله سر څنګه یې تاسو ښه جی الحمدلله ٹھیک ٹھاک ہے
سر थैंक यू जी تاسو دا موقع راکړه تاسو سره کېناست هر کله راشه سر نو موږ به راځو په سونه یوریا به خبره کوو بټ موږ فول ډسکشن شروع کړو ضیاء الرحمن صاحب سره نو روز یو کوېسچن کړو زه یم چې هغه چې دی به زه دوباره ریپیټ کوم تاسو ته چې زمونږ د خلکو کې دا لکه یو چې هغه د ذهن کې سوچ دی چې آیا پولیو کترو سره چې دی هغه ورکولو سره جنډر کې فرق راځي الګ او جینې دواړو کې کوم چې د خلکو هغه سوچ دی یو ټیپیکل یو سوچ دی یو کوېسچن دی دا یو ډیره بدقسمتي ده د مو قوم چې د مو هر بیماری حواله سره مو مسکنسپشنز خامخاوي چې چاہے کورونا راغلی و هغه باره کې بو خلکو قسم قسم خیالاتو اور د پولیو باره کې خو انتهایی ډیفرنٹ خیالات بانچ پنځ راځي او دا لکه زه تاسو ته اگزامپل دیر کوم بلوچستان کې دغه سه علاقې شته چې الته هغه میل بچي هغه ته پولیو کترې نه ورکوي فیمیل ته ورکوي چې میل ته څه مسله ونه شي نو اکثر چې کیسز راځي د میل کې راځي که نه ځکه هغو ته پولیو کترې نه وي میلاو نو دغه سه د یو نسل دی نن سبا پاکستان چې هغه پولیو کترې اخیستي او پاکستان ابدي وګوري ښه ټیک ټاک دی چا ولا څه جنډر کې څه فرق نه درغلی که نه خو دا یو مو قوم کې دغسې مسکنسپشنز دي هر کیمپین نه بعد د پروګرام یو انالیسس کوي نو خلکو کې مختلف قسم هغه راځي چې میډیکلی هغوی څه کنسرنز وي چې څه بیماریانو کې څه مسله رانه شي یا د څه صحت حوالې سره یا ریلیجس مسکنسپشنز وي چې دا اسلامي دي غیر اسلامي دي حالانکه د ټایم کې افغانستان کې چې کوم حکومت ته هغه ډیر اګریسیو کیمپینز کوي د طالبان حکومت هر کیمپین ډیر غسره کوي او کوشش کوي چې پولیو څومره ضروري ختم شي مو طرف ته د طرف ته مو پښتنو کې دا ایشوز او دا مس انډرستانډینګ شته دي د حواله سره او دغه وجه دی چې د کال چې پاکستان کوم 24 کیسز دي نو 16 ورکه کې پی ناراضي لګي دي او مزید خطر ده چې پیرنټس والدین د خپل بچي ویکسینیټ نه کی ټایملی نو کې پی بو اگین ډیر زیات کیسز وي او تاسو دا کتلی چې به سفری پابندۍ نه ډیره لاګي کنه کافي رستو کال کافي د کې پی ولا کافي ډیسټریکټس باندې پابندي و حالت نه مخالک ټریول نشو کوي او د ټریول مزید به سخت شي د خلکو لپاره الله دې انفیکټډ کیږي کنه غټیک والا به دوباره دی کې بیا الله دې رحم وکړي په دې باندې ونور خبره ترې کو خراب شو د فصل خبره وکړو د فصل د خوراک خبره وکړو زما په خیال د کلونو نمونږ یو سیز او سونا یوریا او حکمت سے موږ سره ناس په دې باندې موږ سره ډیټیل وایس خبرو کې سونا یوریا اوس هغه نیم کوټ یا نیم آیرن دا سره پلس شوی دی د دې اډ کولو مطلب څه دی آیا په دې باندې لږ تفصیلا چې کوم زموږ هغه کسان چې هغې دغه کار دغه دی جون دی دغه دی چې هغې په اسانو لفظونو کې په دې باندې پوه شي اول خو دې جواب راکړې بیا به موږ فردر نور کوو جی تھینک یو اصل مسله جی دا ده چې ډېر تیزۍ سره دنیا کې څیزونه چینج کېږي بدقسمتي ده زموږ اګریکلچر کې هغه چینج دا نه تیزۍ سره نه راغلی چې کوم پکار دی جی پکار دی لکه فرټیلایزر چې موږ کم استعمالو نو هغې کې تاسو اندازه ولګو لکه دا 16 ایلیمنټس دی دې کې 15 ایلیمنټ زموږ ځمکو کې کم دي هغې کې اولنی نایټروجن بالکل نو نایټروجن سورس یوریا دی زمیندار چې کوم نایټروجن سورس باندې استعمالوي یوریا هغې صرف چې کوم افادیت دی هغه 40 نه والے 50% دی صحیح لکه نیم فرټیلایزر هغه هغه له فایده ورکوي باقي ضایع کیږي ته اوبو انفلټریشن ته وجې ته یوریا ته امینیفیکیشن ته وجې صحیح دا شانتې بیا ډي اے پي چې دی ته هغې ګوره چې 20 نه والې 30% افیشنسي ده باقي ضایع کیږي فکس کیږي دا شانتې پوټاش 50% دی زنک یو بل مایکرونیوټرنټ ته هغې صرف 4 نه 5% افیشنسي ده نو اوس لکه نوې کنسپټس دا راغلی چې کوم فرټیلایزر موږ استعمال کړو دا ډېر ایکسپینسیو پروډکټس دي نو آیا دې نه موږ پوره فایده والو دا ضایع نه شي نو دې لپاره بیا دنیا کې کوټډ فرټیلایزر راغلی دي نو دا تقریبا 13 کال یو نیم کال نه موږ مختلف پروډکټ انټروډیوس کړي دي دې کې ولنې پروډکټ چې کوم هغه نیم کوټډ دی نیم کوټډ ایله موږ جی وای سونا یوریا نیم کوټډ او تاسو به نیم درخت لیدلی دی نه سیډ او هغې نه تیل وځي او تیل چې کوم دی ته یوریا هر ګرین باندې هر دانې باندې ته کوټینګ کیږي نو ای کوټینګ ته وجه یو فایده هو دی چې د دې ریلیز چې کوم نایټروجن ډېر سلو وي ا ډېر ټایم ته پر فصل ته نایټروجن دستیاب وي ضایع کیږي نه فایده ورکوي او تاسو له پته وای څنګه تاسو نیم تاسو له پته ده دا نیم بیسیکلی ریپیلنٹ دی نو چې کوم مختلف انسیکټس دي یا زمکه کې نیماټوډز دي یا دا وینه چې ورته مونږ وایو ټرمایټس دي نو هغې ته وجه هغه ریپیل کوي هغه فصل ته نږدې نه راځي نو دې نیم کوټډ ته وجه او تراخیږي ایگزیکټلی نو یو خو دا فصل محفوظ وي
یوریا چې نو آی کې نایټروجن ځای کیږي نو ډیر ټیم پورې اویلیبل دي دویم پروډکټ چې کوم دی چې هغه موږ ورته وایي سونا یوریا زنک کوټ نو هغه هم دغه شان دی تاسو ما وایي چې زموږ زموږ کې چې اوس دا 15 الیمنټس چې کوم دي نایټروجن دی 98% ځمکې نایټروجن کمې دی تقریبا 97% ځمکې چې کوم دی آی کې فاسفورس کمې دی 50% چې دی هغه پوټاش کمې دی او دغه شانتي تقریبا 65% چې کوم دی هغه بوران دی او 85% زنک دی نو اوس دا یو بل کنسپټ دی چې مونږه زنک او یوریا مکس کړی ده ته یوریا هر دانې باندې ته زنک کوټینګ شوی نو دې سره هم دوه فایدې دي چې یو خو به هغه یوریا ته هغې ضایع کېدو چانسز به کم شي نایټروجن به نه ضایع کېږي مضبوط پي او جی او دویمه به دا چې کوم زنک ریکوایرمنټ دی تاسو له ګوره جي پته ده زنک زموږ جسم باندې ساره اثرات راځي زموږ دا ویښته به ټایم وغورځېږي ماشومانو ګروپ سټنټډ دی نو تاسو چې څنګه خبر وکړئ چې مونږ څه خورو نو هغه ځمکې نه چې فرض وکړه مونږ له ملاویږي نو به زموږ د جسم ضرورت پوره کوي فایده به رارسي او جی نو هغې ډېر زیات کمې دی ته پاره مونږ سونا یوریا زنک کوټډ انټروډیوس کړی دی دې سره یو خو ته یوریا لاسز کم دي پیداوار زیاتیږي او زموږ جسم کم ضرورت یا زیاتیږي دریم چې کوم ډیر ضروری پروډکټ دی موږ وایي سونا یوریا بوران ډي اي پی سونا بوران ډي اي پی نو دا عام چې کوم ډي اي پی دا دی کې بوران فورټیفاید شوی دی هر دانې کې بوران چې کوم دی هغه ملاو دی او هغه پوره فصل ته ملاویږي بوران کمې دا وي تاسو اکثر دا وي مخکې چې دا زموږ چې کوم غنم دي د دې بمبل دا نیم ډک وي نیم تش وي یا داسې فروټو کې وګورئ نور څیزونو کې وګورئ تاسو به چا سره کور کې فروټ وي یا پټو کې زموږ بوټي لګېدلي نو کې شیډینګ ډېر زیات کېږي بالکل هغې وجه دا چې کوم دا دانه چې کوم د فروټ دا د اونې سره لګېدلي دې له پیټیول وایي دا پیټیول کمزور شي او دا پیټیول کمزوري کېږي ولې دا د بوران کمي ته وجه نو هغه شیډینګ ډېر زیات کېږي دا شان دلته انار کم دی انار کې دا چھلکه پټاو شي نو دا څیزونه بیسیکلی زموږ کې کم دي یعنی هیلدي خوراک چې موږ ورکوو ځمکې له نو موږ له هیلدي خوراک راکړو زموږ خپل ځان ته خوراک ورکوي خدای کې سر مینا چې لکه نن سبا ته وګوره که نه نو په خوراک کې مونږ ته هغه شیزونه نه ملاویږي لګیا نو مونږ سپلیمنټس وغیره دې طرف ته مونږ زیات بیا نو ګوره داسې خو دا هم دې ته د دغه خوراک ضرورت دی بل سر زه راځم واپس ضیاء الرحمن صاحب ته راځم خو اول تاسو نه زه بل تپوس کوم عموما هر ځل چې داسې حالات راځي هر کال مونږ باندې چې د فصل خراب شي یو زیاتر نقصان چې د کسان بای چې د هغې ته دا نقصان ورسي بټ دې ځل چې کوم سچویشن راغی دې ځل فصلونه څه چې ډېرې زیاتې تباه نه شوې آیا اوس چې موږ دغه سونیا یوریا چې دا 3 in 1 دی موږ سره ټیک شو دغه چې دا کم فصلونه خراب شو یا دغه فصل باندې یا دغه ځمکې باندې به دا اثر کوي او څومره ضرر وکړي او څومره فایده ورکوي دې کې چې ګوره زموږ صوبه چې کومه ده الریډي فوډ انسیکیور ده لکه تاسو له زه یو وړوکی غوندې ګلمس داسې درکم زموږ د غنمو چې کم پیداوار د صوبه کې هغه 15 लाख टन دی او زموږ ریکوایرمنټ چې دی هغه 50 लाख دی نو شارټ فال چې سیډ مو سره واچو 37 लाख टन زموږ شارټ فال دی موږ ډیپینډ کوو په پنجاب باندې بیا تاسو ته پته یو ټایم بارډر باندې وي او بیا کم حالات دا شانتي کې چاول وګورئ ورجه وګورئ زموږ چې کم پروډکشن دی 1.5 लाख टन دی او ریکوایرمنٹ زموږ 5 लाख टन دی 3.5 लाख टन زموږ آی کې شارټ فال دی ای وجه څه مختلف وجې دي زموږ کم پیداوار راتلو او بیا داسې حالات چې کوم نن سبا تاسو یاد کړئ نو دې کې خو چې اولنې دا ضرور پکار دی چې موږ بیلنس فرټیلایزر یوز لپاره لاړ شو چې کم شي فصل ته ضرورت دی هغه شی په هغه ټایم باندې واچو دې طرفپاره ته یو 4R سټیورډشپ ورته وایي چې زمیندار ته پته وي چې زه به کم فرټیلایزر استعمالوم په کم ټایم به استعمالوم سانه مقدار کې به استعمالوم دې طریقه باسي نو پکاج دا موږ له پته وي چې موږ بیلنس فرټیلایزر یوز واچو زموږ پیداوار زیات شي او موږ چې کوم دا صوبه فوډ انسیکیور ده دا موږ فوډ سیکیور په دې طریقې باندې سیکیور کړو اوکې ضیاء الرحمن صاحب له راشو چې آیا د پولیو ویکسین یا ویکسینیشن چې مونږه ماشوم لور کو نو آیا دا صرف دغه بیماری نه زموږ د ماشوم ساتي بچ او کوخته مکه دا د نورو بیمارو سبب هم جوړی دي شي کوم چې د خلکو سوچ دی او په دماغ کې لایک دا خو چلو جندر بدلیدو نه بدلیدو یو بل خبر شو دلته خلک بیا نور ډرامې کوي پولیو خو یو لاعلاج بیماری دی اور د سده چې دا یوزل وشي نو دا پریونټیبل خو دی یوزل دا بیماری وشي نو دینه بعد د علاج نشته دی دا خو بالکل کلیر دی دا پکار د پیرنټس ته پته وي اور د ویکسین سره دا صرف پولیو پریونټ کوي اور پولیو چې پریونټ شي پولیو نه بچي بچ وي نو بکی بیماریانو نه اتوماتیکلی هغه بچ وي دا امیون سیستم ښه کوي
دې سره ضروری دا دی چې د کوم ابتدایي ټیکه جات دي د بچیو ته چې کوم 15 میاشتو پورې د ابتدایي ټیکې لاګي هغو سره هغو ایمیون سیستم ښه وي نو چې بچی صحتمند وي نو هغه ته به بیماری نه کیږي چاهے کومه بیماری وي صحتمند بچی ته نه کیږي چې هغه ایمیون سیستم ښه وي هغه له خوراک ښه وي مور پلار هغه ته ښه خوراک ورکوي نن سبا خو تاسو ګورئ د بازار کې کافي د چپس او ډیفرنٹ شونه راځي د سلانټیز بچی د منې خوراک کوي دا صحت لپاره نه دي که ډېر ښه فروټ او دا شونه بچی خوري نو هغه صحت به ښه وي باقي صفایي نو دا هر څه چې دي لینکډ دي خپله کې پولیو بیماری صفایي سره لینکډ ده چې څومره ماحول صفا وي عمر به هغه بیماري نه پیلویږي هغې نه بعد د خوراک والا عمل دخل راشي چې بچي خوراک ښه وي هغه والا امیونټي به ښه وي قوت مدافعت نو ته به دا بیماري نه نورې بیماری به هغه ته نه لګي جی روز اچھا ضیاء صاحب دا پولیو کترې چې دي دا بار بار ورکول ضروری دي لکه هر ټایم چې راشي او بس پولیو کترې بار بار ورکول د دې بیهایند څه داسې ریزن دی دا نیشنل پروګرام چې دی 127 سایټس دي تھرو آؤٹ د کنټری پورا ملک کې چې هلته نه مو د نالیو نه هغه نه د سیمپلز اخلو اور ریجنل ریفرنس لیب چې اسلام آباد کې دی هلته چیک کیږي پته لاګي چې د ټایم پېښور کې انوایرمنټل سیمپلز پازیټیو دي لاهور کې کراچۍ کې نو هغه چې کوم سیمپلز نه پته لاګي چې نالیو کې د ټایم اوس پولیو وایرس موجود دی نو به ملکی لیول باندې دا فیصله کیږي چې کوم ډسټرکټس اور هغه علاقو کې د پولیو کیمپین پکار دی چونکه آلته د وایرس موجود وي نو آلته کې دا خطر وي چې بچاو ته پولیو وایرس بچاو باندې اٹیک یا حمله وکړي هغه معذور کیدای شي کنه نو هر کیمپین کې چې کوم بچی پولیو کترې اخلي هغه ول امیونټي برقرار وي هغه بچی ته هیڅ خطر نه وي هغه ته څه مسله نه کیږي خو ډیر هغه بچی چې کوم د مختلف وجوهات د وجې نه هغې ته پولیو کترې نه ملويږي هغه سهج چانسز وي چې پیرالیسز یا معذوري شکار شي اوکې بریک والو روز ٹھیک شو جی بس یو خبرې خو ډېرې ښکلې ډېر زیات انفارمیشن مونږ ته ملاو شو خو بریک ټایم دی بریک باخلو هغې نه پس به بیا نورې خبرو ته راځو ویلکم لیدونکو یو ځل بیا ته وایم هرکلی جي او موږ سره مېلمانه ناست دي ماشاءالله او د پولیو باره کې هم خبرې اترې کېږي اویرنس دی او وسرې کسان چې څوک فصلونه لري باغونه لري د هغې دپاره هم یو بهترینه موقع ده چې هغې نن پروګرام وګوري ولې چې د هغې په فصل او د فصل په ښه خوراک باندې خبرې اترې کېږي حکمت الله صاحب هم موږ سره ناست دی حکمت صاحب څنګه چې موږ وایو تاسو وایي چې نیم کوټډ آیرن کوټډ او دریم هم تاسو یاد کړو نو دا په یو بوره کې دا درې واړه وي خو نه دا سیپریټ دي او کم ټایم کې د دې خوراک ضروري دی فصل ته جی دا درې واړه سیپریټ پروډکټس دي لکه نیم کوټډ یوریا علاوه دا عام یوریا ده په دې باندې نیم کوټینګ یعنی چې فصل ته د کم ټایم کم ضرورت وي لکه دا نیم کوټډ هم استعمالولی شي زنک کوټډ هم استعمالولی شي اچھا جی نو دې کې څه داسې هارډ اینډ فاسټ نه دی چې کم یو استعمالولی شي کم یو نه خو دوه فارمر ته لپاره یو چوایس دی که فرض وکړه ځمکه کې زموږ زنک کمی دی نو زنک ته لپاره لاړ شي زنک کوټډ یوریا دی سونا یوریا استعمال کی که نه هغه وایي چې نه زه دا نه علم دا نیم کوټډ استعمالوم نو دا د اصل کې تاسو دا وایي چې کم ټایم باندې استعمالول پکار دی نو دې لپاره چې بهتر دا دی زموږ ټول زمیندار وروڼو ته دا یو درخواست دی چې تاسو ته خپل ځمکو ټیسټ وکړئ او تفوجي فرټیلایزر کمپنۍ طرف نه یو مفت سہولت دی اچھا جی تاسو ول دا فیسیلیټیز او جی زموږ نوې افیس جی اسټابلیش شو مردان کې او هغه تاسو رابطه کولی شئ زموږ پوره صوبه کې افیسرس دي او زموږ هیلپ لاین نمبر دی باندې تاسو کال وکړئ او زموږ افیسر بس تاسو زه زمیندار زه ته ورځي هلته مسایل سیمپل اخلي سر هیلپ لاین نمبر چې 080000332 اوکے دا تاسو نوٹ کولم شي بلکہ بلوچ بھی اسکرین پہ بھی لگا لے کہ ایزیلی لوگ اس اسکرین شاٹ لے 08000000332 بدی باندې هیلپ لاین تاسو کالو کې زموږ افسر زموږ مرګره بس تاسو ته زمیندار پټی ته ورځي هلته نه خپل سیمپل اخلي ریپورټ ته به سیمپل مونږ له وړي ا سیمپل به مونږ انالیسس کو ریپورټ په بیا تاسو له درري او دا یو فری سہولت دی نو یو خو دې نه پته سہولت نه فائدہ اخیستل پکار دي دې نه به دا مونږ له پته ولګي چې پارټیکولر یو ځمکه د یو پټې د آی کې څه شي کمې ده ته ډي فاسفورس په کې سانه کمې ده ته یوریا نایټروجن په کې سانه کمې ده پوټاش ټول موږ له پته ولګي یو پورا تایر انالیسس ریپورټ راشي او ایگزیکټلی نو هغه بیس باندې بیا موږ فرټیلایزر ریکمنډیشنز ورکو
نو عموما خدا سي دا چې کوم ډي اي پی فرټیلایزر دا سونا بوران ډي اي پی دا نو دا تکر په ټایم باندې چې کوم ټایم باندې موږ کار کوو سیډز چې کوم د موږ سمګه کیچو کرل کی او جی نو دا ټایم باندې دا ډي اي پی اچول پکار دی چې کوم د یوریا دا نیم کوټډ یوریا دا او سونا یوریا زنک کوټډ دا نو د دې لیټر سټیجز دي دا لکه فرض وکړه غنمو چې تاسو له مثال درکم ته غنمو یو کرنه یو میاش پس اولنې بیگ چې کوم دی هغه اکړ کې چې نو هغه چول پکار دی هغه سونا یوریا نیم کوټډ چي که سونا یوریا زنک چې کوم یو مخکې کوي چې کوم دی دواړو کې یو باچي ټیسټ کې چې سره وته ایگزیکټلی بیا تقریبا لیټر سټیج باندې تقریبا یو نیم میاش پس بیا مزید یو هاف نواله یو بیک پر تغییر لکه دا داسې څنګه موږ وختي اگزامپل ورکو د ماشوم چې ماشوم شو هغه سیفټي انجکشنز هغه ته لګي نو لکه دا د دې سیفټي د خوراک زموږ بالکل جی دا خو جی ریکوایرمنٹ تی ما تاسو له فکر درک ته فوډ سکیورټي باره کې بدقسمتی دا چې موږ جی ک پنجاب سره ځان کمپیر کو کنه نو موږ ډیر رستیو لکه زه تاسو له صرف ته غنمو مثال درکم پنجاب کې غنمو ایوریج چې کم دی پر ایکړ هغه تقریبا 32 من دی او چې کوم ورایټیان دي اغل ته خزمې دا تقریبا 60 منه پورې اخلي پوتنشل 70 منه پورې دی لکه پنجاب کې عام ایوریج 32 من دی خزمیدار 60 من پورې اخلي پوتنشل چې دا 70 منه پورې دا غوډه دا چې هغه خپل فصل خیال ساتي او زموږ ځان یې سره کمپیر کو زموږ 20 من نه جی کم دی نو زموږ چې الله پاک موږ لکم د ازمکه را کړی د کوم دا انوایرنمنت دی زرخیزه دي زموږ ډیر زرخیزه دي خو صرف بس وړي غلطیاں خواري نه کوو کنه ورسره اصل کې موږ هغه شانت ټایم نه ورکو موږ از اګریکلچر از ا بزنس انټیټي اخښته نه ده نو دی توجه موږ ډیر غټ لاس کوو سر دا راته وایي چې لکه اوس ټیک شو ټیسټ په خپل ځای فری اف کاسټ دي ته تاسو ټیسټ ورکوي د ځمکې ټیسټ کیږي اکارډینګ هغه تاسو بیا غوښته فراهم کوي خو یو رغه دی زمیدار دی هغه فصل کرل یا فروټ کرل یا چې څه هم داغه دي نو هغه د بسنګ اندازه کیږي چې د وخت کې زما فصل گروث نه کوي یا زما فروټس کې چینجې راخیږي یا چې دا فصل چې دی صحیح نه دی داغه سیمپټمز باغې ته څنګه فیل کیږي چې هغه تاسو رجوع کی هغه جی دوه طریقې دي ما خو څنګه تاسو له وی چې یو خدا دا چې زموږ د هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې کال کوي زموږ مرګره و خپل ایله ورزي صرف فرټلایزر سویل سیمپل نه دی اخیستل اغله بغیر ریکمنډیشن ورګي کړه یو خاص بیماری راغه یو خاص مکه کې پرابلم دی د دې علاج ته هغه پوره پیوانه پوي دویم دا کې دی چې موږ خپل واتس اپ کې تصویرونه ته بیماری ته فصل ته بیماری چې کوم پرابلم دی موږ له کې موږ ایله ریسپونډ کوو ان علاوه موږ زمیدارو ګایډنس لپاره مختلف بوکلیټس هم جوړ کړي هر فصل باندې د غنمو والا د بوکلیټس آی کې کرنواله کټای پورې کم کم بیماریاں په راځي کم کم انسیکټ اٹیک په راځي تاغه سه علاج دی ټول معلومات هغه یو بوکلیټس موږ سره شته دی هغه سافټ کاپیان هم شته دی هارد کاپیان هم شته چې څو موږ سره رابطه کول شي موږ ورته فری لکه دونه فیسیلیټیز زبردست جی نور خبرې هم کولې چې فصل او د باغات چې دي د زموږ د جون د تیرولو لپاره ډېر اهم او مهم دي جی خراب شو د ماشومان جون هم ډېر زیات مهم دي جی دا راته وایي چې همیشه موږ کتلې دي چې کله پولیو ټیم راځي یا کمپین وي یا موږ هسپتال ته یو ځای دوه کترې ماشومان لور کړی کیږي نو د دې دوه کترو څه داسې راز دی لکه دا کترې یوم کې دي شي دریم کې دي شي څلورم کې وای صرف دوه دا دوه کترې مینیمم ډوز دی چې دې سره بچی ولا امیونټي برقرار وي اور هر کیمپین کې حکومت پاکستان 4.5 کروڑ بچو ته پولیو کترې ورکړي نو د لپاره ډېر زیات وسایل ضرورت وي 4.5 کروڑ بچو ته پولیو کترې مینیج کون اور سالانه تقریبا 30 کروڑ د ویکسینیشن ډوز مینیج کون دا یو ډېر غټ ریسورسز ډېر غټه خرچه دی منه لاګي نو د لپاره چې کوم مینیمم ډوز دی هغه دوه کترې دي د سره د بچی ولا امیونټي سیستم برقرار وي او چې کوم ماحول کې پولیو وایرس وي هغه مقابله کوي شي بچي اچھا جی بل یو کوېشن چې راځي عموما مونږ باندې هم خلک اعتراض کوي وایي تاسو چې دی نو حلال نه دی او دا حرام شی تاسو چې دی نو وایي ایجنټان تاسو ناسي او تاسو د ایجنټ په تور باندې خو دې کې کوېشن د خلکو راځي اوس نه پوهېږم چې د دې ریزن شاته څه دي بهایند څه سټوریز دي مې بي شاید دغه لیټ چې موږ وګورو نو کسانو دومره عجیبه عجیبه افواګانې پیلو کړې وي چې مې بي شاید د هغې ریزلټ دی کترې حلالې دي پاکستان کې چې کوم پولیو کترې بچو ته مو ورکو
دا انډونیشیا کې جوړیږي دا سعودیا کې ورکول کیږي دا افغانستان کې طالبان بچو ته دا قطرې ورکوي نو دا باقي مسلمان ملکونو دغه قطرې استعمال کړي پولیو ولا او خپل ملکونو نه پولیو ختمه کړي دا نو د تمام اسلامي ملکونو دغه قطرې یوز کړي دغه نن سعودیا ته څوک لاړ شي نو دغه پولیو قطرې استعمالېږي دغه قطرې سودان سومالیا د غریب ملکونه کوم دي هغو استعمال کړي دي نو دغسې اوسه پرې د مو پښتنو نه علاوه چا دې من اعتراض نه ده کړی دا زموږ ذهن کې یو خپل اصل کې امیجینیشن زموږ ځان له صوبې دي چې نه کوو که نه اصل کې چې نه کول غواړو نو موږ ځان لا یو ایکسکیوزز دا جوړو ایکسکیوزز یې بل دا چې لایک کووډ کې کو تاسو کتلو چې د هغې هغه ډوزز چې دي هغه فري آف کاسټ وو که نه نو خلکو به ډرامې کولې دا دي اوس ګاډ نوز بیټر چې بهایند سو بټ اوس چې همیشه دا ما نوټس کړي چې کوم څیز موږ ته فري کې میلاویږي نو د هغې موږ قدر نه کوو جی جی چې کوم شی موږ ته ایکسپینسیو او دکې پې خورو که نه نو موږ هغې پسې کشمیر ته هم ځان رسوو غټه غټه پیسو والا بیا هم لګول ایگزیکټلی بالکل لازم اچھا جی ضیاء صاحب دا راته ووایي چې دا کله چې دا ماشوم ته پولیو وشي که نه د هغې هغه ټایم چې کوم کیور وي لکه ډیورنګ لکه اوس هغې ته سټارټ شو هغې ته ټمپریچر سټارټ شو دا ټول سمپټم چې دي سټارټ شو هغه کیور باره کې لږ ووایې او چې اوس هغې ته شوي دي او هغه ټیک شو لکه سټارټینګ یو هغې هغه کو هغه ټیک شو نو هغې ته بیا دوباره قطرې ورکول ضروري دي پولیو ولا هیڅ کیور نشته پولیو علاج بالکل نشته دی لا علاج پولیو یوزل بچی ته وشله نو به پیرنټس لاس نه بچی ووځي بس به څه پاتې نه دي نو هغې دپاره ضروري دا دی اور هر کیمپین کې مودا بار بار لیکو هر طرف ته چې پولیو لا علاج بیماری ده دې نه بچیدن ضروري ده نو دې بچکیدن دغه دی چې دوه قطرې ملاو شي باقي چې کله یو بچی ته قطرې بار بار ملاو وي هغه امیونټي ښه وي هغې کې به سمپټمز راشي لکه هغه بخار وغیره زور به هغه سنوي آب ختم شي نو خو هغه بچی چې چاته پولیو قطرې نه ملويږي هغه کې به سمپټمز راځي هغه کې به هغه افیکټس ډېر تیزی سره او هغه به معذور کیږي که نه نو هغه بلکې صرف نه معذور کیږي هغه پورا فیملی معذوره شي ځکه چې هغه بچی یو بوج جوړ شي ټول عمر بیا د هغې ساتنه ده که نه بیا خو داسې څه کېدی خو نشي او دا چې کله دا ټمپریچر کیږي او کله دا چې فلو یا هیډیک یا وټ ایور د دې چې کوم سټارټینګ دی نو د هغې منځ کې او د هغې هغه چې کله هغه لکه بالکل په خبره چې بالکل په بیډ شي د هغې منځ کې څونه پیریډ دی دا چې کله بچی ته بخار یا د ټمپریچر هغه شي نو فوراً هسپتال ته بوتان ده ریګارډلیس چې یاره کې پولیو ده کې بله څه بیماري ده بچی والا علاج ډېر زیات ضروري دی ځکه نن سبا ډېرې زیاتې بیماریانې دي ډینګي ده ملیریا ده کفي بیماریانې دي خسره والا کفي هغه رسي که نه نو بچی کې چې څرنګه علامات راشي اسپیشلی د 5 سال نه کم بچې فوراً هسپتال ته او قریب ترین ډاکټر ته خین ضروري ده او ډاکټرانو دا ټریننګ شوی وي هغو ته پته وي چې دا علامات کوم طرف ته ځي نو که هغې ته لږ دا محسوس کېږي چې دا پولیو سمپټمز دي نو هغه والا سټول سامپلز اخیستل کېږي سامپلز به اسلام آباد ته ځي هغې دپاره نیشنل لیول منې چې کله کانټیکټ وکړي د کې پی کې خپل آفیسز دي نو هلته کانټیکټ سټول سامپلز اسلام آباد ته ولېږي او فوري طور باندې هغه والا انالیسز وشي پته ولګي چې د کې څه نشته نو اچھا ضیاء الرحمن صاحب دا راته وایي چې پولیو آیا دا ټریول کوي دا یو نه بل ماشوم ته سپریډ کیږي لګي پولیو ډېر تیزی سره ټریول کوي باقي بیماریانو مقابله کې چې څوک پېښور کې یا فرض کړه دلته نلین والا اوبه د عام سکنې اوبو سره ملاو شي او څوک اوس کې او وایرس دی نو وایرس کراچۍ پرې رسوي شي که نه کراچۍ ته لاړ ټریول وکړي دغسې د ریسنټ کیس مو ګلګت بلتستان و چې چېرته بچي ټول ویکسینیټ کېږي هلته یو کراچۍ نه چا ټریول کړی نو وایرس یې کراچۍ نه ګلګت بلتستان ته رسولی دغسې 2021-22 کې پاکستان تقریباً 15 میاشتوں پرے 15 منتھس پرے پولیو فری ہو اور کا 2.5 سال پرے یو ملک پولیو فری شي نو هغه بس به سټیټس ملاو شي ته پولیو فری مو ته هغه ټایم افغانستان نه پولیو کیس راغلی نو هغه نه بعد فردر تلاش کوم خپل طرف نه ختم هم شي خو ټریول وکيو هغه نه راشي بل طرف نه رزینو د دې لپاره ځکه دا پروګرام کوشش کوي چې افغانستان پاکستان دواړو کې یو ټایم باندې پولیو کیسز ختم شي په بارډرز باندې هم داسې لکه سکیورټي هغه پکار دی چې دا چیک وي او بیا چې دی هغه بل ملک بارډر باندې جاری وي آل ایج ویکسینیشن وته مو وي چې مشران کشران ټولو ته چې د پولیو هغه پټ والا دي چې ضیاء الرحمن صاحب
په لاست کې به هغه مور او پلار ته پیرنټس ته به څه میسج ورکړئ؟ زه به دا میسج ورکم چې 1 ستمبر نه پولیو کیمپین شروع دی او هر دفعه چې حکومت پاکستان پولیو کیمپین شروع کوي نو مور پلار د لپاره ډېر ضروری دی چې د حکومت دا کوي چې تاسو دروازې ته تاسو ډور سټیپ ته یو پولیو ویکسین ورسئ او دغه مو ولا خویندې رونه او دغه وی چې د مو کمیونټي نه راځي او تاسو ډور سټیپ باندې بچاو د لپاره پولیو کترې راوړي نو خپل بچاو ته لازمي پولیو کترې پکار دی ورکی اکه پولیو بیماری نه بچي. الله دې وکړي، الله دې وکړي تاسو په دې میسج باندې دوی پوه شي. اوس موږ راشو حکمت الله صاحب له راشو چې د فصل خبره کیږي، د بوټو خبره کیږي، د غنمو د جوارو خبره کیږي، د فروټس خبره کیږي، خوراک ټیسټ هر څه په خپل ځای باندې. آیا کومه د دې سونیا یو مختلف چې کوم تاسو یاد کړل د دې چې کوم برانډز دي هغه موږ له فائدې څومره راکړي او کومې فائدې راکړي په دې باندې بسر خبره کوو. یو وړه غونډه کې د مالو پس د مې بیا راځو. ډیره زیاته مننه او تاسو نه ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړئ. ان شاء الله بیا ملاویږو د موالې ګرانو کتونکو پس دغه بیا راځو. شي یو ځل بیا جی دا استوایم هر کله او اوس چې د ټوټلی خبره وزمږه کیږي په سونا یوریا باندې او ما چې کله دا نو مخله خپل هغه چې موږ کله هغه پی ټی وی کتلو په پی ټی وی باندې باندې کمرشل ډېر زیاتې راتللې هغه ټایم د دې ډېر ټرند اوس هم دی بټ کمرشل خو دومره ښایسته او موږ به پوره د هغه سانګ به موږ پوره یاد کړو. موږ به ویل لکه زموږ دې سره سویم وه زمینداره ایگزیکټلی. اچھا سر موږ وختي خبرو کې چې موږ سره اوس 3 in 1 دی موږ سره شو د ساده سونه یوریا هم د خسرې اوس چې جدیدیت سره هر څه کې جدیدیت راځي نو د هر یوې فائدہ څه ده. موږ لا په خوراک چې زموږ ټوټلی هر څه کې په فروټ وګوره، خوراک وګوره، جوار وګوره، روجو وګوره، غنم وګوره، دا غي څه فائدې دي او بیا موږ فروټس ویجیټیبل سایډ ته راشو دا غي موږ ته کوم فائدې را رسیدلې. ګورجی متا تاسو لوي کنه چې 16 الیمنټس دي چې زموږ غاز موکو کې موجود دي او فصل ته لپاره پکار دي. اوس کې دی کې یو الیمنٹ هم کم وي نو زموږ د زمیندار پیداوار بن راځي. اول دویم ته فروټ او زموږ چې کموډیټیز ته تای کوالټي بنوي او دریم زموږ ته جسم چې کوم ضرورت ته بنه پوره کیږي. صحیح. نو اول خو دا د چې کوم نا کنونشنل فرټیلایزر عام سټانډرډ سونا یوریا وا صحیح هغه ضرورت فلال روانو او بیا ما تاسو له څنګه وای چې دی کې زموږ ماحول چې کوم دی پایبانې اثرات راتله او زمیندار چې کوم دی ال نقصان کېده ولې هغه ضایع کېدم. نو دا نوی فرټیلایزر چې راغی دا سونا یوریا نیم کوټډ، سونا یوریا زنک کوټډ، سونا بوران ډي اي پی نو د دې سره یو فائدہ زموږ انوایرنمنت ته هغه به سیف وي او دویم ته زمیندار پیداوار به زیاتېږي. صحیح پیداوار لکه اوس فرض وکړه نیم کوټډ یوریا استعمالي مختلف فصلات باندې موږ د تجربات کړي دي نو تقریبا 10% چې دې سره به زمیندار پیداوار زیاتېږي. 10% ها جی صرف سونا یوریا نیم کوټډ سره دا شان دی که فرض وکړه سونا یوریا زنک کوټډ استعمالي نو آی سره به تقریبا 7.5 نواله 9.5% باندې تاغه ییلډ انکریمنټس راځي. دا شان دی بوران ډي اي پی چې کوم د سونا بوران ډي اي پی تاغه استعمال سره تقریبا 5.5 نواله 7.5-8% پورې زمیندار پیداوار زیاتېږي. اچھا لکه دوه فائدې شو، یو خو ته زمیندار پیداوار زیات شو، زموږ انوایرنمنت سیف شو، زموږ چې کوم ضرورت دي هغه موږ پوره ملاوي لکه حفاظت کی شو کنه هغه ته شیلډ ملاو شو ایگزیکټلی هغه مضبوط هم شي او بل دا چې هغه کیړې مکوړې د غزمه کې دنه چې هغه فصل ته نیم توجه نیم آیل توجه آیل اصل لګ ډیر فائدہ ملاوي ریپیلنٹ ورک اگر ریپیل کوي هغه خاصه موږ اکثر مخ کې قتل موږ پټو د چې ولاړو نو به دا اون کمزور دا د چنجي لګیدلې دا دی نو هغه مختلف خور راړي وته به اچولې رغ کولې به او یا به وخت چونه ولګول چې دې ته چنجي نه لګي دا بنه لګي چې بار نه خيږي ایگزیکټلی. نو دغه شزونه آیا واقعي دا شي نه کوټې کو نه دې د پاره هم دا خوراک د دې بهترین علاج دی ولې چې اټس ناٹ لایک خوراک د میډیکیشن هم دی. ګوره جی دوه سيزونه باندې یو خو د فصل خوراک دی هغه موږ فصل خوراک کوم باندې پوره کوو د فرټیلایزر به ورته اچو د فصل خوراک په پوره کیږي. بیا دویم چې کوم پرابلم دی هغه فرض کا په فصل باندې یا بوټو باندې څه انسیکټس اٹیک راغو مختلف قسم چنجې پر راغو یا څه بیماریاں پر راغی نو آی ته پر بیا موږ سپری کوو. اچھا مختلف سپری دي تاغه نوعیت ته پر موږ ګورو څنګه تاسو دا وایي چې چونه بل لګولو نو دا د دې ډیر ښه د پنجاب کې سرګودا کې ټول تاسو په باغونه دي زمیندار سکه چونه چې کومه یا 2 کیلو چونه 1 کیلو نیلا توتا او 100 لیټر اوبه دې کې دا مکس کې ټول
او بیا په بوټو باندې دا لګای نو اینه مختلف چې کوم انسیکټس دي کوم دغه د اغل محفوظ وي دا بیسیکلی یو کاپر اکسیکلوراید چې دا د یو کیمیکل جوړ شي هغه فصل تاینا سونډي ما تر آیا چې سونډي د دې پاره کې به یو سونډي لفظ او چینجه هغه وایټ کلر کې چې هغه سم پغیره بروشر چې ګرځي ور باندې نه هغه ته پر بیا موږ سونډي سے محفوظ نو ایت پر مختلف بیا کیمیکلز دي پیسټیسایډز دي انسیکټیسایډز دي هغه به استعمالول پکار چې زموږ فصل محفوظ وي. اچھا جی د دې څنګه چې تاسو چې لکه پنجاب کو تاسو غوښنه پنجاب فل فائدہ مند دي ټیک شو ځکه چې هغه رولز فالو کوي هغه خوراک ورکي هغه میډیکیشن کوي نوې شیزونه اپلای کوي زموږ دلته چې دین هغه شانتي هغه اویرنس نشته نو دغه اویرنس په تاسو زموږ په طریقو باندې راځي د کې اوس دی وخت کې تاسو ته لګي لکه ډیفینیټلی تاسو سروې کوي زموږ ټیسټونه تاسو سره راځي نو په دې پورا کې په خیبر پختونخوا کې چې موږ ګورو زرخیز زمکه چې موږ یا موږ د فصل د پاره یا د کسان یا د زمیدار چې د خپل فصل خیال سره کم زمکه ده مردان د 400 د ثوابې د نوخار د کم ځای دی دینه جی डी خان صرف ته لګ لري کو डी خان کې زمونږه پرابلم دی سالټس پرابلم دی زموږ کې عین علاوه زمونږه پورا کې پی کې چې کم دلته کې زمکه دی کم قسمه د دی فرټیلیټی دا یقینو سره پورا پاکستان کې نشته دا سه بهترین زمکه دی او بل علمیه دا چې زمونږه زمیدار خواریم ډیره زیاته کوي ته پنجاب زمیدار نه زمونږه زمیدار زیاته خواري کوي خو زمونږ ټول چې کوم سیستم دی به ترتیب دی لکه مونږ که فرض وګورئ چې غنم ټایم د چې دا مونږ نومبر پورې کړو 20 نومبر پورې نو پکار چې دا مونږ 20 نومبر پورې د دې کړو ٹھیک مونږ اکثر هغه کیجوال والو نو آیته وجه مونږ نقصان کیږي زمیدار خواري ډیره کوي خو زمونږ هغه چې کوم مینجمنت ته کنه چې آی کې فلاز دي نو تای ته وجه زمونږ خواري مو بس لاړ شي زموږ نقصان مو شي او پیداوار هم زموږ دا سیستم کې هټول ګډوډ دی که سیستم ټیک شي نو هر څه به ټیک شي خاصه بیا دغه خوراکونه چې موږ ورکو نو دغه خوراک کله چې موږ لرازي لایک گروث او شی رازي غنم شو جوار شو غنې شو کټینګ یا فروټس موږ ګورو آیا دغه بیا زموږ د پاره فائدہ مند دی یا خدای مکه د هغه موږ وایو کنه هر یو شی فائدہ هم لري نقصان هم لري کیمیکلز دی باندې لګنه آیا هغه موږ پوری چې رو رسی آیا هغه سیف زموږ د پاره چې فل دغه میډیکیشن روان وي کنه هغه میډیکیشن نه پس چې خوراک ورکي ازم د پاره سیف وي ګورې چې کوم فرټیلایزر دی لکه ما تاسو له پوټاش ته پوټاش زموږ ته جسم ضرورت دی زنک ته زموږ ته جسم ضرورت دی نو که فرض وکړه هغه فصل کې ني فصل ته نه ملو شوی زمکه کې ني نو هغه به زموږ جسم ته راځي دا بیسیکلی داسې کیمیکل چې دا هیزارډز نه دي دا نقصان نه ورکوي دا یو سیستم په تر باندې دي فصل چې د جوړونه جذب کی هغه خپل پروسس کی او بیا ته زموږ ته فروټ تای کوالټي ای باندې بهتر کی تایسه جوړي تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه بیسیکلی هغه چې موږ مختلف قسم انسیکټیسایډز پیسټیسایډ استعمالو نو هغه هیزارډز دي هغه که فرض وکړه هغه یو خپل ټایم دی هغه پیسټیسایډ سپریو شو هغې نه پس 15-20-25 ورځې چې کوم هغې یو ټایم دی هغې نه پس هغه ډیګریډیشن ته کېږي نو که هغه ډیګریډ شوي ني او زمیدار فرض وکړه لکه کېده به څه مخکې چې زمیدار به ماښام باندې په ګوپي باندې سپریو کو ته شپې او هغه سهار به چې نو منډۍ ته هغه ګوپي وړو خلکو به هغه همداسې راخیستو خوله کې به یې اچولو اوس تاسو څه ښه کوئ چې بیګا پې سپری شوی دی او نن مونږ هغه استعمالول شوی ډیزالو شوی هم نه بریک ډاون ته یې اړو شوی نه دی او زموږ خو مونږ چې دا مونږ دې له وایو دا کارسینوجینکس دي دا کینسر کازینګ ایجنټس دي که فرض وکړه مونږ د دې احتیاطونه وکړو تاسو له به چې پته یې پنجاب کې غنم د وریجه چې ډېر زیات کرلی کېږي هغه مختلف پیسټیسایډ چې کوم دي هغه بین کړو ولې هغه انټرنیشنل سټینډرډ باندې پوره نه دي کنساینمنټس واپس شو ته وریجه نو هغې ته پاره هغه بین که هغې زمیندارو اوس ټریننګ کوي چې باید دغه څیزونه به نه استعمالوي د دې دانه ټایم دی چې دا استعمال کوي دانه ټایم مخکې به استعمالوي نو هغه که فرض وکړه مونږ جي پای کې احتیاط ونه کړو نو د زمیندار ته نقصان دی زموږ ټول ته نقصان دی خسر دا خو د مونږ د فصل یا د پټو خبره کو اکثر کسانو په کورونو کې غټي غټي د میوه اونې کړلي بیک سایډ باندې یو خسته خسته نو هغې ته هم اکثر داسې پرابلمز وي نو آیا دغه چې کوم پروټیکشن دی د بوټو یا د خوراک دا دی په کورونو کې هم ورکوي شي د خپل د میوه بوټو له او جی بالکل دا ورکول شي خو لکه پروسیجر به سیم وي سیم به خو اصل کې جی پرابلم دا دی کنه جی کور کې چې کومه بوټي لګولي نو تاغي هغه شانتي مینجمنت نه کیږي او میوه بوټ میوهدار بوټي چې کوم تاغي مینجمنت داسې نه کیږي
لکه ګورئ یا بوټي به زموږ دیوال سره ډېر نږدې لګېدلي نو یو طرف نه به په هغې باندې نور لګي بل طرف نه به نور نه لګي د هغې روټ سیسټم چې کوم دی نو هغه پوره ډیولپ کېږي نه بیا پرابلم پکې دا چې مونږ اوبه را سره فالتو وي بس اوبه ډېرې زیاتې ورکوو نو اوبه نقصان زیاتې چې هغه نقصان ورکوي او چې نقصان ورکوي خو بیا مونږ هغې شانتي نه هغې له فرټیلایزر ورکوو نه پې سپرې کوو نو ځکه زموږ کور کې چې کوم میوهدار بوټي نو هغه فایده همیشه په لاس کې وي نو کیدای شي بالکل ما تاسو له ووایي چې کوم ځای کې خلک زمیندار وي ښه پوهې خلک وي کور کې کرلي او ډېره فایده ترې اخلي خو صرف منیجمنټ ټایم پوهه نشته سر څه وایي پلاست کې دغه کسان چې هغې ناستي پروګرام ګوري یو اویرنس پروګرام دی نن ستاسو راتګ کاینډ اف اویرنس نو څه به میسج ورکوئ جی میسج خو دا ورکول چې زموږ زمیندار چې ډېر محنتي دی زموږ ځمکې بهترین ځمکې دي خدای پاک چې موږ له کوم دا ماحول دا موسم راکړی دا پوره دنیا کې پوره پاکستان کې نشته صرف لږ موږ ځان موټیویټ کول پکار دي نو یو کوشش دا وکړئ موږ تاسو له وایي چې د ځمکو ټیسټ وکړئ موږ سره رابطه کوئ اګریکلچر ډپارټمنټ د زمیندار ته پکار چې رابطه کوي خپل کور نه وځي خپل ای سره رابطه کوي چې څه پرابلم وي ته هر پرابلم حل شته دی بالکل جی کوشش دا پکار چې کوم دا فرټیلایزر تاسو موږ یاد کو د دې استعمال کو بیلنس فرټیلایزر یوز موږ کو چې کم شي ضرورت دی او چې کم کار په ټایم باندې کول هغه ټایم باندې کو پرستو کوو نه بیا فائدہ سي نقصان کیږي خرچه مو شي او فایده ملونه خاصه تاسو چې د ځمکې ټیسټ چې دی کوي کنه فری اف کاست تاسو ولا کس را لګي دغه ټیسټ ریزلټ دی له څومره ورځو کې تاسو ورکوي او دی له څومره منت پس ټیسټ پکار دي د ځمکې دا جی ټیسټ خو چې فرض وکړه هغه مونږ تیوالو ته دی مونږ 3 هفته پیریډ ورته خایو عموما 3 هفته نه مخکې مونږ سره ریپورت تیاری خو مونږ بیا هم زمیندار ته وایو چې 3 هفته پس مونږ تاسو له مطلب دا چې 10 12 15 ورځې پس هغه ریپورت مونږ سره اویلیبل وي تیار وي کمپیوټر جنریټډ ریپورت وي مونږ سره پوره سیستم دی هغې نه دی نو یو خو هغه چې کله اخلي فرض وکړه غنم کري نومبر کې نو پکار دا چې ستمبر کې یا اکتوبر کې هغه ټیسټ وکړي چې هغه لا کرنه مخکې ریپورت هغه سره اویلیبل وي تاسو وایي چې سانه ټایم پس دا ریپیټ کول پکاري نو که فرض وکړه چې ځمکه کې پرابلم نه ځمکه ټیک وي صرف هغه فرټیلایزر ریکمنډیشن پکاري نو هغه کدرې کاله پس هغه ریپیټ کړو ټیک دی او چې کوم ځمکه خراب دي هغه کلر دی سالټس دی پکې څنګه ما تاسو له ډي خان طرف ته زموږ دا پرابلم شته دی بنو طرف ته شته نو هغه بهشک فرض وکړه موږ سره یو ځل ټیسټ وکړو آی کې موږ هغه ریکمنډیشن ورکړو چې بس تاسو ځمکه کې دا پرابلم دی دا سالټس دی پکې دا به لیچ ډاون کول غواړي دی پر دا سیزونه چې دا پروسس سره کې نو هغه بیا روان کال بیا ریپیټ کول شي چې هغه پته ولې چې 13 کال زما ځمکه څنګه وه اوس څنګه شوه خسر دی کې بل خبره مونږ کو لکه اوس چې ریسنټلی د سیلاب د واقعیا غیر چاپیره تیر شوه او دغه ځای کې حالات ټیک کیږي او دوباره خلک مغه ډیلی جون ترازی او دیس کرل غواړي یا بیچ وګکول نو دی له پکاري شي دی اولز د ځمکې ټیسټ وکي ځکه چې دې باندې داسې قسم هغه راغلل کنه ایگزیکټلی ګوره جدي سیلاب ځان سره ډیر زیات خبر راوړل ډیر زیات سلټیشن شوی دی زموږ چې کم تزمکه عام خبره وکنه اخو لاندې پاتې شو دا نن سلټیشن راغلی نو پکار دی چې هغه موږ ټیسټ وکړو او هغه نه موږ پته ولګي چې اوس مکه څه لیول څه کنډیشن دی آیا دا ټیک ته کنه څه نقصان هو پکې نه هغه ټول خټه هغه کیچړ هغه ټول اکورډینګ ټو ټیسټ بیا تاسو ډیر زیات مننه څنګه د ټولګي سر خیبر سحر تر زبردست ډیر ماشاءالله تاسو ماشاءالله خپل تیاری ډیره ښه کړې ده او زما په خیال د زمیندار دا ضرورت دی چې دا انفارمیشن هغه له ورسي نو زما په خیال ډیر غټ کریډټ تاسو ته پاره جي چې دا زمیندار ته دا انفارمیشن تاسو ډیر مننه سر ډیر مننه تاسو راته ډیر مننه ان روز خاني ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ جانو ان ګرام لیدونکو ان شاء الله چې جون دو خیری سبا وتا سره بیا ملاقات کیږي او سبا ورځ هم سپیشل ده او پسې بیا د جمعې ورځ چې دی هغه هم سپیشل ده ولې چې 12 ربیع الاول نو یقینا خسته مبارک ورځ دی په دې باندې وتا سره کیږي ملاقات دعاګانو کې میاد ساتي الله پامان